الله تبارک وتعالى بدی انسان ته اے بنده ما ته پیغمبران نو درلېږلي لګوي الله را لېږلي دي دا هغه پیغمبر سره ما کتاب نو درلېږلی الله را لېږلی دی تا ته ما نه وویل چې دا ګناهونه به نه کوي الله بالکل منع کړی دی ما بیا هم تا هغه ګناهونه کړي وو که نه الله ما بیا هم هغه ګناهونه کړي وو الله پیغمبران دی را لېږلي وو کتابونه دی را لېږلي وو د ګناهونو نه دی منع کړي وو خو الله د هغې موجود ما ګناهونه کړي دي دی به اقرار وکړي خو بیا به هم دی وي چې الله یقینا زه ډېر مجرم یم ما ډېر ګناهونه کړي خو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم ځکه مې چغې والې چې یا حنانو یا منانو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم الله تبارک وتعالی به وفرمایي ای فرشتو تاسو هم ګواه شئ چې د کوم زما د رحمت امید ساتلی دی په دغې رحمت سره ما دی معاف کړو په دغې رحمت سره دی ما معاف کړو زه دې جنت ته داخل کړئ جنت ته یې بوځئ لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرام سره ناستو په دې دوران کې یو باندې صحابي راغی دا الله پاک پیغمبره په مؤمنانو کې به هم داسې یو کس وي چې په جهنم کې به پروت وي او په جهنم کې به پاتې شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلی وی نه داسې خو څه نشته دی ټول مسلمانان به جنت ته ځي ها یو مسلمان دی چې هغه به ډېر اخر ته په جهنم کې پاتې کېږي هغه ډېر اخر ته پاتې کېږي صحابه کرامو تپوس کوي د الله پاک پیغمبر دا کوم انسان دی چې دی په جهنم کې د ټولو نه اخر ته پاتې کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایي په جهنم کې به یو کس وي او هغه به د الله ذکر کوي او په چغه چغه به لګي چې یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو دا چغه به وي دا چغه به د جبرئیل علیه السلام تر غوږ شي جبرئیل علیه السلام به ووري چې د جهنم نه आवाज راځي او आवाज د الله د ذکر دی یا حنانو یا منانو دا आवाज دی الله ته आवाजونه کیږي د جهنم نه نو جبرئیل علیه السلام به د الله د عرش ته لاندې په سجده پریوسي چې په سجده پریوزي سر به په سجده پروت وي الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي ارفع رأسک یا جبریل اے جبریل سر اوچت کا جبریل علیہ السلام به سر اوچت کی چې سر اوچت کی الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي جبریل ولې څه ناشنا خبره وشوه چې په سجده پریوتې څه چل وشو جبرئیل علیہ السلام ته فرمایي الله یو आवाज می د جهنم نه واورېدو او ډېر په درد کې لګیا دی او ډېر په تکلیف کې لګیا دی او تا ته आवाजونه کوي چې یا حنانو یا منانو الله دغه کس خو د جهنم نه روباسه کنه الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي اے جبرئیل لاړ شه د جهنم چې کوم داروغه دی چې دغه نوم مالک دی او مالک ته ووایه چې دغه سړی روباسه کم چې د یا حنانو یا منانو چغې وي جبرئیل علیہ السلام به لاړ شي داروغه ته به ووایي د الله تبارک وتعالی حکم دی چې په جهنم کې یو تن پروت دی یا حنانو یا منانو چغې وي هغه د جهنم نه روباسه مالک به ووایي ټیک ته د جهنم چې کم داروغه دی دی به لاړ شي جهنم ته دی به په جهنم کې وګرځي خو دی به دغه کس پیدا نه کړي حالانکه حدیث مبارک کې راځي وای داروغه د جهنم چې مالک چې وای د ته به هر جهنمی داسې معلوم وي لکه څنګه مور خپل ته خپل بچي معلوم وي د مور خپل بچي خطا کیږي نه خطا کیږي د جهنم چې کم داروغه د مالک هغه ته به هر جهنمی داسې معلوم وي خدای په جهنم کې وګرځي دغه کس په پیدا نه کی نو دی به واپس راشي چې واپس راشي نو جبرئیل علیه السلام ته وایي جبرئیل زه خو پسې ډېر وګرځېدم خو دغه سړی ما پیدا نه کو ځکه جهنم تازه سا اغستی دی جهنم تازه سا اغستی دی او دومره ګرم شوی دی چې په جهنم کې د وسپنې او د ګټې او د انسان پته نه لګي چې کومه وسپنه ده او کومه ګټه ده او کوم انسان دی دومره جهنم په غوسه کې دی دومره ګرم دی ما ته پته نه لګي چې هغه په کوم ځای کې پروت دی جبرئیل علیه السلام به واپس راشي بیا به د الله تبارک وتعالی د عرش سره خواته په سجده شي الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبرئیل سر اوچت کا
جبرئیل علیہ السلام چې سر اوچت کې الله تبارک وتعالی ورته فرمایي چې ته خو ما لېږلی وې دې له چې کوم سړی یا حنان یا منان چغې وې هغه د جهنم نه روباسه راودیستو جبرئیل علیہ السلام ورته فرمایي الله ما مالک ته وویل د جهنم داروغه ته مې وویل خو هغه راته وی چې جهنم تازه سا اغستی دی او دومره ګرم شوی دی چې هلته د ګټې او د اوسپنې او د انسان پته نه لګي نو مالک پکې پیدا نه کو الله تبارک وتعالی ورته فرمایي اے جبرئیلا لاړ شه او مالک ته وایا چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې په پلانکۍ ګوټ کې دا سړی پروت دی او راوایي باسه الله تبارک وتعالی ورته ځای وښیي جبرئیل علیہ السلام چې راشي د جهنم چې کوم داروغه دی مالک هغه ته به ووایي الله تبارک وتعالی فرمایي چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې او په پلانکۍ ګوټ کې دا سړی پروت دی راوایي باسه مالک په لاړ شي د جهنم چې کوم فرشته د پاره مقرر دا به لاړ شي دغه سړی ته به ځان ورسوي نو حدیث مبارک کې راځي وي دا سړی به ډېر په عجیبه حالت کې پروت وي دا خپې نه دي دا به د سر سره تړلي شوي دي او لاسونه به د سټ سره تړلي شوي په زنځیرانو کې او په ده باندې به ماران او لړمانان رانښتي دی به خوري او دی به چغې څه وي یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو اے ډیر رحم کوونکی ذاته بیا به هم دا چغې وي نو د جهنم چې کومه فرشته داروغه مالک هغه به دا زنځیران مات کی او به سپړي او د جهنم نه به روباسي چې روباسي که نه نو جبرئیل علیه السلام ته به حواله کي چې حواله کي جبرئیل علیه السلام به د ځان سره روان کي جبرئیل علیه السلام به لاړ شي بیا به د الله د عرش سره خواته سجده ولګوي الله تبارک وتعالی به بیا فرمایي جبرئیل سر اوچت کا جبرئیل علیہ السلام چې سر اوچت کی الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي جبرئیل ما چې په کم کس پسې لېږلی وی هغه دې راوست او الله ده مې دی راوستی دی دا والله دی الله تبارک وتعالی به دې انسان ته وایي اے بنده ما تا ته پیغمبران نو در لیږلي دی به الله را لیږلي دي د هغې پیغمبر سره ما کتاب نو در لیږلی الله را لیږلی دی تا ته ما نه وویل چې دا ګناهونه به نه کوي الله بالکل منع کړی دی ما بیا هم تا هغه ګناهونه کړي که نه الله ما بیا هم هغه ګناهونه کړي الله پیغمبران دې رالیږلي وو کتابونه دې رالیږلي وو د ګناهونو نه دې منع کړي وو خو الله د هغې موجود ما ګناهونه کړي دي دی به اقرار وکړي خو بیا به هم دی وي چې الله یقینا زه ډېر مجرم یم ما ډېر ګناهونه کړي خو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم ځکه مې چغې والې چې یا حنانو یا منانو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم الله تبارک وتعالی به وفرمایي ای فرشتو تاسو هم ګواه شئ چې د کوم زما د رحمت امید ساتلی دی په دغې رحمت سره ما دی معاف کو په دغې رحمت سره دی ما معاف کو زه دې جنت ته داخل کوي جنت ته یې بوځئ الله تبارک دا اخره جهنمی دی دا به د ټول اخر د مسلمانانو نه په جهنم کې پاتې شوی خو دی به هم هلته د الله ذکر کوي څه به وي یا حنانو یا منانو او د دغه ذکر په برکت سره به الله د جهنم نه وباسي او جنت ته به داخل کړي الله رونو سارا پکې شته دی لخه الحمدلله سارا پکې شته دی الحمدلله اوس راسره موکه ده ځکه چې دا ساوځي که نه بیا هېڅ نشته دی بیا هېڅ نشته دی اوس راسره موکه ده سارا پکې ځي ښکته بره سا ځي د الله ذکر شروع کوي د الله یاد شروع کوي چا چې د چا سره مینه هغه ډېر یادوي زمونږ د الله سره مینه د الله به نه یادو او چې ته خبر شي چې پلانکی سړی ما ډېر ډېر یادوي نو هغه دې خوښې بدې دي شي خوښې نه شي نو الله تبارک وتعالی چې ته ډېر ډېر یادوي نو د الله به خوښ شي که خوښ پی نه شي د الله به بیا ډېر خوښ شي د الله ذکر ډېر کوئ او کومه خبره چې په ژبه باندې زیاته کېږي نو دا قرارې په زړه کې نیسي قرارې په څه کې نیسي نو په دې ژبه باندې ځان له د شپې راپاسه د تهجدو په ټایم کې او ځان له په توره شپه کې په یو ګوټ کې کښېنه او الله الله وایه الله الله او داسې وایه چې د اواز دې زړه ته کوزوه د اواز دې زړه ته کوزوه ګوره چې دا الله دا نوم ستا په زړه کې قرارې نیسي که نه نیسي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي
دا ځکه خسته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې به تاسو ته ان شاء الله العزیز خسته واقعاګانې او بیانات ملاويږي او د غنټې د نشان سره کلیک کې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کې. والسلام. ډېر مننه.